زما ټاپک چې کوم دی هغه ارکیالوجي بټوین د ټو ورلډ وارز. موږ ټول د ټو ورلډ وارز نه خبر یو چې ټو ورلډ وار څه شی دی. فرام 1914 to 1919 I think دا یو پیریډ دی د فرست ورلډ وار. د هغې نه بعد بیا د 1939 پورې دا د یو د اپیرنټلی د پیس خو ورته نه شو ویلی، خو بیا هم اپیرنټلی د پیس دور دی یا بیا یو خاص قسم انټرنیشنل چې کوم ریلیشن دی هغه چلیږي. د هغې نه بعد بیا په 1939 کې بل سیکنډ ورلډ وار شروع کېږي د 44-45 لګ بګ پورې دغه یو دور چلیږي. نو بټوین د ټو ورلډ وارز هیر مینز فرام 1919 to 1939. او د دې نه علاوه ارکیالوجي، نو هوپفولي چې تقریبا ټول خلک ارکیالوجي اکثر به پیژني، او که څوک د ډیفینیشن تپوس یې سړی وکړي نو زیاره د سبحاني ګل صاحب سره که ښه ډیفینیشن وي به. خو بهرحال ما دپاره خو که د هسټري ډیفینیشن او د ارکیالوجي نو آلویز ویری ډیفیکلټ. بیا ایون چې په یو نشست کې په یو سیشن کې د هغې ډیفینیشن دیټس امپاسبل. بهرحال روایتي طور دغه چې د پاسټ سوسایټیز چې کوم د میټیریل ریمینز چې کوم دي د هغې په ذریعه کومه سټډي ده نو هغې ته ارکیالوجي موږ وایو. خو دغه د میټیریل بیا څه دي د هغې مختلف نوعیت دی. هغه خو دلته موږ آس پاس هم وینو لکه د سیدو کې بودکړه کې دا چې کوم ارکیالوجیکل سایټس دي د دې نه چې کوم میټیریل دي هغه بیا په میوزیمونو او په دغه ځایونو کې پراته دي. هغه بوتان په شکل کې هم دي، هغه د چې کوم دغه وي د فلورا فانا مختلف دا قسم څیزونه دي د هغې په شکل کې هم وي. فاسلز ډېر قسم څیزونه وي. بهرحال پاټري کوم چې زموږ دا کودري دي یا لوښي موښي دي او دا ډېر اهم څیزونه وي د دې پترو باندې. پلس ارکیالوجي یوازې جست دغه میټیریل د ارکیالوجي سټډي د میټیریل ریمینز پترو باندې خو موږ یوازې نه کوو، د دې سره موږ د ټیکسټ نه د ریټن سورسز نه هم هیلپ اخلو. او په هغې کې زیاتره چې کوم دي نو هغه کنټمپرري لکه د هغه ټایم یا آس پاس چې کوم میټیریل وي نو موږ دغه ورسره سټډي کوو. اوس دا دې ته بیا موږ په بل سینس کې ټیکسټوال ارکیالوجي وایو چې د هغې تعلق د ریټن موادو سره وي. نو ریټن مواد پلس چې کوم میټیریل آبجیکټس دي نو دا بیا هسټاریکل ارکیالوجي جوړوي. کوم چې موږ هغه پیریډ ته بیا د دې نه مخکې ننوځو چې په هغې کې رایټنګ د سره شته نه او صرف د انسان چې کوم ټول ریمینز دي هغه جست آبجیکټس دي مختلف نیچر. نو هغه بیا پری هسټاریک ارکیالوجي ده. یو پری هسټاریک ده چې هلته موږ سره ارکیالوجیکل ریمینز خو شته خو هغې کې موږ سره ټیکسټ نشته، ریټن سورسز نشته. یو بیا هسټاریکل ده چې هلته ټیکسټ او میټیریل ریمینز دواړه دي او یو بل کمپلیمنټ کوي، یو بل ته سپورټ ورکوي. په سوات کې په دې دور کې تقریبا دا چې ده نو د پری هسټاریکس دغه نشته دی دلته. دا ټوټل د کلونیل دور چې کوم دی د برټش دور په دې کې زیاتره چې کوم کنسرن او انټرسټونه هغه په دغه کې پاتې شوی دی په ټیکسټوال یا هسټاریکل ارکیالوجي کې. او ټولو سکالرانو تقریبا د دغې لاین کې کار کړی دی. بیا د دې نه علاوه دویم شی چې کوم دی نو هغه زموږ سره انسټیټیوشنل فریم ورک دی د ارکیالوجي دپاره. دا د هسټري نه لږ مختلف شی دی ارکیالوجي، ځکه چې هلته هسټري خو ټیک سورسز دي څیزونه دي خو هغه دا دي چې هغه په ریټن موادو کې زیاتره دي. د دې زما مطلب هېڅکله دا نه دی چې د هسټري په ډومین کې موږ ارکیالوجیکل څیزونه هغه ته موږ وباسو نه، موږ ته وباسو نه. خو بهرحال بیا هم د اسانۍ دپاره چې کوم دی د کوم چې هغه پراپرټي رایټس دي کوم چې دغه پوره یو د ارکیالوجي ډیسپلین او پوره فریم ورک چې کوم دی نو په هغې کې بیا د دغه څیزونو دپاره زموږ سره انسټیټیوشنل پروګرامز وي چې هغې کې بیا د هغې خپلې ادارې وي، ډپارټمنټس وي، په هغې کې آفیشلز وي، په هغې کې د مختلف اکټیویټیز دپاره خلک چې کوم دی هغه کار کوي. او پلس چونکې ارکیالوجي ډېر سالډ شی دی چې هغې کې میټیریل ډېر زیات دي، هغې کې آبجیکټس ډېر قیمتي دي، ایون په هغې کې د ګولډ او د ډایمنډز او هغه څیزونو پورې شی تلی شي. نو د دې دپاره بیا لیګل څیزونه هم وي. نو په دې وجه باندې زما چې کوم ټایټل دی چې یاره انسټیټیوشنل او لیګل ایشوز. نو زه چې کوم دغه کومه خبرې نو
هغه به ورو انفولډ کېږي په دې کې چې یاره لیګل دا څنګه دی او انسټیټیوشنل څنګه دی. نو که موږ فرض که سټارټ والو چې یاره په دې کې انسټیټیوشنل څه دي، نو د هغې دپاره به د ټولو نه اهم چې کوم دی موږ په نظر کې ساتو آرکیولوجیکل سروے آف انډیا، چونکې یو آر ټاکنګ اباؤټ د پیریډ بیفور 1947 ځکه به زیاتر چې کوم دی نو موږ به انډیا لفظ استعمالیږي او انډیا دیټ برټش انډیا پلس چې کوم ورسره د نور علاقې وي یا پرنسلی سټیټس وي ایون، نو دا هم د برټش انډیا حصه خو نه ده خو د کلونیل ساوت ایشیا حصه ده، پرنسلی سټیټس لکه سوات و دیرو داسې بې شماره نورو. نو په دې حساب باندې چې کوم دغه دی انسټیټیوشنل د دې پوره فریم ورک دی، نو د هغې دپاره یو ټکی که موږ یاد ساتو هغه آرکیولوجیکل سروے اف انډیا ده. دویم چې کوم دی د هغې سره تړلې بیا لیګل ډیولپمنټ شوي دي چې په هغې به هم زه جسټ سمپل لږ لږ منشن کوم. ټیک شو. اوس آرکیالوجي ایز ا ډسپلن چې کوم دی یا د ډسپلن دا ډېر وروسته جوړ شوی دی تقریبا په 20th سنچري کې، خو آرکیالوجي خو تقریبا په میچیور فارم کې بیا په 19th سنچري کې شروع کیږي او هم دغه وجه ده چې آرکیولوجیکل سروے اف انډیا په 1861 کې اول جوړه شوه. دا اداره چې کومه ده 1861 کې د دې بنیاد کېښودلی شو او د هغه وخت چې کوم وایسرای دغه و ګورنر وایسرای، نو هغه سره د دې یو ډېر اهم سکالر الیگزینډر کنینګم، سر الیگزینډر کنینګم، د هغه په کوششونو چونکې هغه آلریډي و خو په انجینیرینګ کور آف چې کوم ملیټري وه برټش په هغې کې و، خو بهرحال چونکې د دغه خلکو دلچسپي به اکثر داسې علمي تاریخي د سوسایټۍ ایتنالوجي په حواله هم وه، نو هغه هم ډېر زیات انټیکویرین کارونه کړي وو په کشمیر کې او تھرو آوټ انډیا چې کوم دی. او بیا فاینلی د هغه په کوشش باندې دغه آرکیولوجیکل سروے اف انډیا د 15 کالو لپاره جوړه شوه and he became its archaeological surveyor. نو په 65 لګبګ کې دا ختم شو، بیا په 15 کالو لپاره بیا هیڅ نه و، په 71 کې 1871 کې دا بیا ریوایو شوه او د دې بیا آرکیولوجیکل سروے ډس ټایم نه و with this Alexander Cunningham هغه آرکیولوجیکل ډایرکټر جنرال جوړ شو، ډایرکټر جنرال آف آرکیولوجیکل سروے اف انډیا. د 1887 پورې 1885 پورې د آرکیولوجیکل ډایرکټر جنرال هغې کې دی ریټایر شو. د هغه نه پس بیا جیمز برجس دی، هغه بیا ریټایر شو په 1889 کې. د هغې نه بعد بیا آرکیولوجیکل سروے یو سنټرلایزد باډي په طور باندې پاتې نه شوه، خو بهرحال ریجنل سیزونه چې جوړ شو. په 1899 کې 1899 کې دیٹ ویری فیمس وایسرای لارډ کرزن هغه اپوینټمنټ وشو، هغه راغی او هغه یو ډېر هارډ کور امپیریالیسټ و، لیکن ایٹ د سیم ټایم په براډر چې کوم یورپین کلونیل یو دغه دی دور دی او په هغې کې خاص کر په یورپي ملکونو کې خپل کمپیټیشن هم شروع دی، هر قسم نیشنلیزم دی، یو شی دی بل شی دی. نو په دغې کې هغه بیا غوښتل چې یاره دغه چې کوم انلایټنډ سپیرټ دی آف برټش پیپل د هغې مینیفیسټیشن وشي